قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بالسنة عند فساد أمتي فله أجر 100 شهید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی من تمسک بسنتی عند فساد امتی، چا چې عمل وکړي په سنت زما سره په وخت د فساد د امت زما کې، فله اجر 100 شهید، نو د ده دپاره د 100 شهیدانو ثواب ده. د الله رسول فرمایي که چا یو سنت باندې عمل وکړي په وخت د فساد د امت زما کې، نو د ده دپاره د 100 شهیدانو ثواب ده. دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي من حب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې محبت او بغض او ورکړه د مال او منع د مال د الله تعالی د رضا د پاره کوي، نو بېشکه د ایمان کامل ده. من حب لله، څوک چې د چا سره محبت کوي د الله د رضا د پاره، وابغض لله، څوک د چا سره بغض کوي د الله د رضا د پاره، واعطى لله، څوک چې چاته ورکه کوي یو شی ورکوي د الله د رضا د پاره، ومنع لله، څوک چې منع کوي د الله د رضا د پاره، فقد استکمل الايمان، بس نو بېشکه د ایمان کامل ده. د ایمان چې سو کامل سو.